نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یاجوج ماجوج دا څوک دي او الله رب العالمین به د دوی د ظهور د دوی د ظاهرېدل د دنیا ته دا کله کوي او دا یاجوج او ماجوج په دنیا کې کم فساد او کم تباهي کوي او دا د کم پیغمبر په اولاد کې راځي. یاجوج او ماجوج ذکر مونږ په ډیرو الهامي کتابونو کې اورېدلی دی او د یاجوج ماجوج ذکر د دې نه ډیر زیات خلک خبر دي، د دې ذکر یې ډیر اورېدلی دی، خو د دې نه ناخبر ډیر زیات خلک دي. د دې نه نه خبر چې یاجوج ماجوج څوک دي او دا کم ځای کې دي او دا کم مخلوق دی او څنګه دی. یاجوج او ماجوج ذکر چې کوم دی په ډیرو الهامي کتابونو کې موږ اورېدلی دی. حضرت ذوالقرنین بادشاه دی، په ټولو دنیا باندې د بادشاهي کړې ده. څلور بادشاهان څلور کسان داسې تیر شوي دي چې هغوی په ټولو دنیا باندې بادشاهي کړې ده چې په هغې کې دوه کسان دا مسلمانان دي او دوه پکې کافران دي. په هغه دوه مسلمانانو بادشاهانو کې یو ذوالقرنین بادشاه دی چې د په ټولو دنیا باندې بادشاهي کړې ده. حضرت ذوالقرنین دا هغه کس دی، هغه بادشاه دی چې یاجوج او ماجوج د دوی او د یاجوج ماجوج او د انسانانو په منځ کې د یو دیوال جوړ کړی دی او د دنیا نه پورې غاړې دا قید کړی دي. یاجوج او ماجوج دی یو ورځ په سفر باندې د ذوالقرنین بادشاه دی یو ورځ په سفر باندې چې داسې خلک ولیدل او خلکو دته ووی چې یاره دلته کې داسې قسمه خلک دي چې هغوی راځي او موږ وجني، زموږ چې کم ځناور دي کم څاروي زموږ هغه وجني، زموږ بچي وجني، زموږ مال او زموږ دولت چې کم دی زموږ د خوراک سامان هغه موږ نه دوی وړي. موږ به تاله پیسې درکو، ته دا پیسې واخله او موږ را دغې خلکو نه خلاص کړه. حضرت ذوالقرنین بادشاه د خلکو ته وویل ماله چې الله رب العالمین کوم اقتدار راکړی دی دا زما دپاره کافي دی، تاسو صرف او صرف زما مدد وکړئ، باقي د هغوی نه تاسو محفوظ ساتل زما کار دی. حضرت ذوالقرنین بادشاه چې کوم دی نو د دوه غرونو په منځ کې یو تانبه ودروله، یو اوسپنې ټوکړې غټې غټې ولګولې او خلکو ته یې وویل دا ولیکئ. هغه یې ولیکله او په هغې باندې راپاسه بیا تانبه واچوله او هغه مکمل د دوه غرونو په منځ کې یو دیوال د تانبې جوړ کړو چې په هغې کې ګوته قدرې په هغې کې نه شو ورتلی او یاجوج او ماجوج یې د ټول عمر دپاره تر قیامته پورې د دیوال نه پورې غاړه قید کړل. دا ځای کوم ځای کې دی او دا یاجوج او ماجوج دا کم ځای کې قید دي او دا دیوال کم ځای کې دی؟ نو محققین وایي چې د ارمینیا او د اذربایجان خوا کې دا غرونه دي، دا دوه غرونه دي او د دې په منځ کې فاصله ده او بیا دې کې دیوال دی او د دیوال نه پورې غاړه بیا یاجوج ماجوج دی. خو لیکن دا غرونه دا یاجوج ماجوج دا دیوال ته تر اوسه پورې چا نه دی رامعلوم کړی، ولې چې هغه غرونه هغه مکمل د واورې نه ډک دي او څوک هم هلته نشي ورتلی او نه هغه ځای ته او نه هغه ځای کتلی شي او نه هغه ځای دریاب کولی شي. یاجوج او ماجوج تر قیامته پورې د دغه دیوال نه پورې غاړه دا قید دي. دوی لګیا وي د سار نه تر ماسخوتنه پورې دوی لګیا وي او دوی دغه دیوال کې سورې کوي چې څنګه ماسخوتن شي نو د یاجوج ماجوج چې کوم سردار دی نو دوی ته وایي راځئ وي نور کار به بیا سبا کوو. سبا چې دوی راشي هغه سورې چې کوم دوی کړي هغه واپس سم شوي وي، دوی بیا لګیا شي سهار نه تر ماسخوتنه پورې چې کار وکړي، بیا ورته خپل مشر وایي راځئ نو کار به سبا کوو. چې سبا بیا راشي هغه سورې بند شوي وي. خو لیکن دا یاجوج او ماجوج به کله راوځي کله چې دوی دا سورې وکنئ سهار نه تر ماسخوتنه پورې او دوی کله روانېږي نو د دوی دا مشر به دوی ته وایي راځئ نور کار به سبا وکړو انشاءالله. دا ټکي به ورسره ووایي. دا انشاءالله لفظ دا به دوی چرته هم نه ویلې، په دغه روز به دوی د انشاءالله دا لفظ ووایي چې کله سهار دوی بیا راشي او وګوري هغه سورې به مقصې وي او مقصې کنستلې وي. دوی به ډېر زیات خوشحاله شي، ډېر په جذباتو ډېر په جوش کې به هغه سورې وکنئ او هغه دیوال به وغورځوي او د دوی ظهور به دنیا ته وشي، دوی به دنیا ته راشي. دوی چې کله دنیا ته راشي نو دوی په دنیا کې ډېرې زیاتې تباهۍ کوي. په اسرائیل کې یو جیل دی چې هغې ته جیل تبریه ویل کېږي، په تبریه نوم باندې دا مشهور دی او د هغه کم ښار کې چې دا جیل موجود دی نو هغه ښار ته هم تبریه ویل کېږي، د هغه ښار نوم تبریه دی او دا د اسرائیلو د یهودو لپاره ډېر زیات معتبر او ډېر زیات مقدس دی. دوی به دغه جیل ته راشي، په دغه جیل باندې به دوی روان شي. دغه جیل اوږدوالی چې کوم دی نو تقریبا 30 کیلومتر کې دا جیل واقع دی، دا تالاب. په دغه تالاب باندې به دا یاجوج او ماجوج روان شي چې پورې غاړه د دې جیل نه وځي نو چې شاته کوم یاجوج ماجوج مخلوق را روان وي چې هغوی د جیل نه راورسي نو هغوی به وایي داسې معلومیږي چې دلته کې اوبه وي. دونه زیات مخلوق په دنیا کې به زیاتې تباهۍ دوی شروع کړي
ډېر زیات مخلوقات به دوی ووجني او بیا به دوی اعلان وکړي چې موږ په دنیا باندې دغه وکړه قبضه وکړه او اوس به موږ په اسمانونو باندې قبضه کوو. دوی به بیا غشي راوالي او هغه غشي به اسمان طرف ته ولي او هغه غشي به د وینو په شانتې سره واپس ښکته راشي. دوی به وایي موږ د بره اسمانونو مخلوقات هم ووجل. بیا به دوی وایي چې په دنیا او په اسمانونو باندې زموږ قبضه وشوه. بیا به حضرت عیسی علیه السلام ځان سره خلک کی او کوهیتور ته به لاړ شي او الله رب العالمین ته به سوالونه وکړي او الله رب العالمین ته جلاګانې دعاګانې وکړي. بیا به الله رب العالمین د یاجوج او ماجوج په رسټ کې یو دانه روباسي او الله رب العالمین به دا ټول یاجوج ماجوج قتل کړي او ووژني په دغه بیمارۍ سره. دونه زیات تعداد کې به دوی چې دا ټوله ځمکه به د دې یاجوج او ماجوج دغه شي ډکه شي. علامه مولانا حافظ الرحمن صاحب په خپل کتاب قصص القرآن کې دا ذکر کړی دی چې دا ټوله ځمکه به د دوی نه ډکه شي. بیا به الله رب العالمین په دوی باندې باران وکړي او دا ځمکه به د دوی نه الله رب العالمین پاکه کړي. دا څوک دی دا یاجوج ماجوج او دا د کوم پیغمبر په اولاد کې راځي؟ نو دا د حضرت نوح علیه السلام په اولاد کې راځي چې د هغې زوی نوم یې یافس دی چې دا د هغه اولاد دی دا یاجوج او ماجوج. دوی به ګډبانو دوی به ګډې سرولې. د هغې نه بعد بیا دوی یاجوج ماجوج باندې مشهور شو او بیا به دوی په انسانانو کې او په خلکو کې قتل و غارت کو. د هغوی نه به مال اورو، د هغوی نه به سامانونه اورو. خلک به ډېر زیات د دوی نه تنګ وو. د دوی ظهور به کله کېږي، دوی به دنیا ته کله راځي. نو چې کله امام مهدي علیه السلام دنیا ته راشي او کله دجال راشي او دجال قتل شي، د دجال د قتلېدو نه بعد به الله رب العالمین د یاجوج او ماجوج د ظهور دې دنیا ته وکړي، دنیا ته بیا راولېږي. الله رب العالمین د مونږ او تاسو د یاجوج او ماجوج او دجال د فتنې نه وساتي او الله رب العالمین مونږ د قیامت د هغه سختې ورځې سختۍ نه وساتي. والسلام.